السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ دوستانو امید تاسو بخیر ما نه په انستګرام باندې ډیرو ملګرو ته پوښتنه کړې چې د فلایټ د پاکستان لپاره مزه شو دي ګورئ تاسو ته مختصر وایم د کم د 17 مې په حواله سره چې بیا یو ځل اعلان شوی او چې را په 17 مې باندې با د سحر د 2 بجې وروسته به فلایټ اوپن کیږي نو ګورئ ورونو تاسو ته یو ځل بیا وایم داسې کلم چې داسې اعلان وشي نو ټول دنیا ته به پته ولګي یو ځل ته بیا وایم دا اعلان چې کم دی او دا اجازه چې کم دی دا صرف د سعودیانو لپاره د سعودي مواطنینو لپاره چې هغه به بهر ملکونو ته ټریولینګ کولی شي اما چې کم د 20 ممنوعه ملکونه دي په پاکستان هم شامل دي نو د پاکستان نه څوک ډایرکټ سعودي عرب ته نشي راتلی ممنوع دي ټیک شو کنه نو وس تاسو د پاکستان نه تاسو په کومه طریقه باندې راتلی شئ تاسو ته بار ما په ویډیوګانو کې مې وایي چې ګوره په دغه طریقه باندې تاسو راتلی شئ چې تاسو لاړ شئ په بل ملک کې 15 ورځې تیاری کوي تقریبا 15 ورځې کاغه افغانستان دی که سریلنکا دا او کوم چې په 20 ملکونو کې نه دي هلته تاسو دومره ټیم تیر کوي او بیا پی سی آر ټیسټ وکړي او بیا ډایرکټ فلایټ باندې تاسو واپس سعودي عرب ته مطلب چې په بل ملک کې ټیم تیر کړی او بیا پی سی آر ټیسټ وکړي کوم چې په 20 ملکونو کې دي او د هغه ځای نه بیا تاسو راځئ نو لکه بیا په راتلو کې تاسو په راتګ کې بیا هېڅ قسمه څه مسلې نشته او ډایرکټ د پاکستان نه سعودي عرب ته فلایټ بند دي څوک نشي راتلی بل ملک ته به ځئ په بل ملک کې څه وخت تېروئ بیا پی سی آر ټیسټ کوئ بیا به راځئ اوس بل یو سوال دی هغه دا دوستانو چې بعض ملګرو چې دې ځای نه موږ په چوټۍ ځو نو ای زموږ دپاره د پی سی آر ټیسټ ضروري دی که نه بالکل د دې ځای نه چې 15 مې نه وروسته چې کم ملګري په چوټۍ باندې ځي نو د هغو دپاره د پی سی آر ټیسټ لازمي دی د هغې نه پس د هغې نه به ورته انټري نشي کولی پاکستان ته د پی سی آر ټیسټ به کوي مخکې نه و اوس ضروري شوی ده چې اوس ځي نو د کرونا ټیسټ به کوې پی سی آر ټیسټ چې وته یا به کوې د هغې نه پس به پاکستان ته ستا انټري کېږي